یو مور وا او خاوند وفات شوی د هغې زوی د کور وتښتېد د کوره لاړ او ناپوهتیا یې نه پوهېږي خلک الله دې زموږ د ټولو د اولاد حفاظت وفرمایي دا هلک چې کله تللی دی مور یې پسې ډېره خفه ده او ظاهري خبره ده دا خو د هغه مور نه او د پلار نه تپوس وکړه چې د چا بچي دغه شان وځي او بېدرکه شي چې د هغو بره باندې څه تېرېږي هغو له خوراک خوند نه ورکوي هغوی له ته د شربت کې د هغو ته د شربت ذایقه نه معلومېږي چې د شربت دا ذایقه څنګه ده ځکه چې بچي یې نشته دغه مور نه تپوس وکړه مور ته پته نه لګي چې زه په دسترخوان ناسته یم زه د مېلمنو سره ناسته یم زما د ستر او د پردې څه حال دی لیکن لیونی د دغه شان د دې خو خاوند هم نه دا زنانه پسې یو ځای ګرځي بل ځای ګرځي یو ته مینت بل ته مینت زما بچي وګورئ خو بچي چېرته په درک نه راځي کافي وخت تېر شوی دی دا کله یو ته وایي دعا راته کوئ چې الله تعالی زما بچي راولي زما خو دغه بچي ته قاتلو او اوس هغه ناپوهتیا کې ووتو دا ګوره دعا وکړه چې الله تعالی خپل کور ته زما دا بچي راولي یو ورځ دا زنانه په کور کې رزق ته ناسته ده او روغۍ خوري او دا کونډې او د یتیم د کور به څه رزق ځکه چې خاوند کور نه وي د خاوند ګټه وټه نه وي نو د زنانه غریبۍ څه خوراک یو د هغې څه زندګي لیکن د خپلې حیا او د پښتو دپاره وخت تېری په کور کې د خپلو بچو دپاره وخت تېری زما دا بچي هسې نه که زه بل واده وکړم نو زما هغه کم نوی خاوند چې دی هغه به دا بچي برداشت نه کړي هغه نوی کور به زما دا بچي برداشت نه کړي دې وجې نه د وخت تېری په دې کې چا ورته کولی دی او اواز یې کړی دی د الله په نامه باندې سره راکړي دا یاد لرئ غواړئ بعض اوقات یو سړی به تا ته داسې ښکاري چې مړه دې پکې لا چا راویستی د ده خو دا جامې وګوره مړه کمزوری سړی دی او سوال کوي او ملنګ دی هغه بعض اوقات یو خو طویل کي یاسې یو سړي ځان له کاروبار جوړ کړي او بس صرف دغه د انکم ذریعه ده چې بهر راځه سوال کوو دا یو اسانه لاره ده یو نیم سړی داسې هغه دا سوال د ازمایش لپاره کوي الله رب العزت داسې کسان هم رالیږي د دنیا کې هغه ته ضرورت نه لیکن د چا نه چې دا غواړي که نه د کوم ازمایش پکې مقصود وي او داسې خلک شته ګورې په دې معاشره کې ځان له 1 روپۍ هم نه علي صحابه ته ورځ به سوال وکړي ماښام به غونډه صدقه کوي ولې هدي په څه کوي والله رب العزت د انسان ګوري ستا درد مې درلېږلی دی او واسطونه چا درکوي د الله په نامه نو دغه سړي ته وګوره د الله دې نوم ته وګوره چې تا ته واسطونه چا درکوي د الله درکوي نو چې ته د الله د نوم څونه قدر کوي بهر आवाज شوی د الله په نامه باندې راکوي دې زنانه خپل روغې راوستې کومې چې ورته پرتې او دې ملنګ راوړي دا واله ملنګ بابا یا هر څه چې دی بچی دی هر څه چې دا واخله زما بچی ته دعا وکړه چې الله تعالی کور ته واپس راولي او دې ملنګ لاس چت کړی یا الله د دې مور را بچی دې ته واپس او په مخې لاس راښکولی نبی علیہ السلام فرمایي بعض اوقات یو مؤمن مسلمان به داسې چې د هغه یخته به ببري یخته به ببري او ګرد آلود به د دوړو نه به ډکې جامه به یې خیره نه جامه به یې شپېدلې په خپو باندې به پیزار نه لیکن دا سړی چې کله الله تعالی سوچت کي نو د الله عرش ورغی او چې څه دعا غواړي دعا یې قبلېږي دې ملنګ هم لاس چت کړی دی په یا الله دې مور را بچي واپس کې وته یو ورځ مې تېر شوې ده دا هغه ماشوم په دې ور راننوتی دی ریابه غزوې په ور راننوتی دی مور نیولی دی او مینه او محبت او ښکلی ځان ته رانږدې کړی دی کېنولې بچې ما ته ووایه که نه ته چېرته تللی وې تا ما د ډېر سخت او تکلیفونه تېر شوي او لږ او تنده چې چېرته تللی وې زما ورځ ستا مور یم ته چېرته تللی وې یا غزوې ورته قصه کوي ویره مورې وایي ما خو سختې ډېرې تېرې شوي دي بیا مې توبه ده بیا به نه ځمه بیا به د کوره نه ځمه
ډېرې سختې راباندې تېرې شي او خلک مې هم ولیده څوک د مور په شان او د پلار په شان محبت نه کوي د چا سره خو یو ځل راباندې داسې سخته راغله چې ازمرې راباندې راغی چې کله راباندې ازمرې راغی هېڅوک مې د بچاو نه و په دغه ټیم کې راته مور ته ډېره رایادېدې خپل بابا راته ډېر رایادېدو هېڅوک مې د مدد نه و وایي پوه شوم چې دا زمري خو ما ماتوي او څوک مې د مدد نشته ایسته ورته کېناستم مې چې خورم نو ځکه چې زه له ځان ډز کولی نه شم او ته خو زمري زورورې او درنده او ما خورې کېناستم ورته وایي د زمري د هغه ځای کې نه په ما باندې راټوپ کړو وایي څنګه چې په ما باندې راټوپ کړو چلان یې ولګو وایي ما سترګې پټې کړې چې بس لاړې په دې کې چغه شوه ما وکړه نو یو سړی راغی او د سړي سره په لاس کې نیزه ده او د ازمري په کې داسې په دې هوا کې وو چې وو د ازمري داسې وغورځېدو او منډه یې کړه او دغه سړي یو خبره وکړه لقمة بلقمة چې لقمه د لقمې په بدله کې لقمه ډوډۍ ته وایي نوړی څنګه نوړی د نوړی په بدله کې پوه نه شوم چې دا سړی د کوم طرفه راغی او زه یې دغه ازمري نه بچ کړم دا مور یې ورته بچي دا څو ورځې وشوې ده دی هغه دی وایي دونه ورځې وشوې وایي څه ټیم وایي دا ټیم و هغه ټیم به ته یاد کړي چې دا ټیم او مور یې ورته بچي واقعي چې لقمة بلقمة واقعي چې نوړی د نوړی په بدله کې میلاو شوه وایي په دغه ټیم باندې زما دا ور ټکېدلی او په دغه ورځ او په دغه ټیم باندې چې کله ور وټکېدو یو فقیر راغلی یو ملنګ راغلی او ما خپل رزق کومې چې ماتې کړې نوړی مې وه هغه مې پرېښوده او ورغلم او هغه باقي نوړی مې ایسته هغه فقیر له ورکړه نو دا دغه د دغه فقیر دعا وه چې هغه دعا الله رب العزت قبوله کړه او زما بچې ما ته د غندګي روزۍ په بدله کې الله رب العزت ما ته زما بچې روغ رمټ راوست